الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدخان آية نمبر 17. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا، اور البتہ تحقیق فتنا منگا ازماو کړي قبلهم د دوی نه مخکم قوم فرعون، قوم د فرعون، وجاءهم اور راغلی اغوی ته رسول کریم ډیر معزز ډیر عزت والا. سورة الدخان continues اولنې رکوع ده. It's a short سوره. ټوټل 3 رکوع دي پکې. نن به اولنې رکوع کمپلیټ شي. پرون سبق کې موږ ویلو چې په مکې باندې یو قحط راغلی چې کم کې دخان یو دعا به په اسمان کې خلکو به چې بره اسمان ته کتل نو اسمان به د سره لیدې نه شو. دومره سخت ډراینس او دعا او قحط سالی به په مکه باندې. او دا بعض علما پنیز دا یو امتحان او پاغوی باندې چې شاید دوی نبی علیہ السلام طرف ته رجوع کی واپس شي. دغه سي په حضرت موسی علیہ السلام په قوم باندې راغلیو د فرعون په نیشن باندې دغه سي اولنې سخت راغلی وي، یو سو سخت پاغوی راغلی وي. او بیا دا د هغوی دپاره یو وارنینګ چې شاید دوی خپلې طریقې بدل کړي، خو هغوی به څه کول چې سختو په وخت کې به الله تعالی ته دعاګانې شروع کړي، بلکې موسی علیه السلام ته به ویل چې ته زموږ دپاره دعا وکړه. او چې سخته به لاړه نو بیا به واپس په خپل زوړ هر څه باندې واپس راغلی. نو ولقد فتنا، نو البته تحقیق مونږه ازماو کړي، thoroughly tested. فتنا مونږ ازماو کړي قبلهم د دوی نه مخکم، یا د چا نه مخکې د اهل مکه نه مخکم چې کومې طریقې د بني اسرائیل وې هغه دویم اختیار کړي دي، دویم د هغوی په شان دي. نو د دوی نه مخکې مونږه قومونه ازماو کړي، قوم فرعون د فرعون قوم، وجاءهم اور راغلی اغوی ته رسول کریم، یو رسول نهایت معزز، نوبل میسنجر، کریم ډېر عزت والا. دا خبره نوٹ کړئ چې د موسی علیه السلام نوم دلته نه دی منشن شوی، او د هغې وجه دا ده چې تر دې پوینټ پورې سوره دخان پورې چې دا آیتونه نازلیږي په مکه کې، مشرکین مکه د موسی علیه السلام دومره ذکر واورېدو. په قرآن کې ټولو نه زیات د رسول چې کم آیتونه په کم رسول نازل شوي هغه د موسی علیه السلام دی. نو دوی په دې پوینټ باندې دومره د موسی علیه السلام خبرې واورېدې چې دوی ته پته ده چې رسول کریم څوک دی. It's naturally understood چې دا هغه موسی علیه السلام دی. ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین. ان موسی علیه السلام دا خبر هغوی ته کوي، ان دا چې ادو تاسو حواله کوي، تاسو واپس کوي، یا پریزنٹ کوي، پریزنٹ یور سیلف، یعنی واپس کوي الیه ماتا عباد الله د الله بندگان، یعنی بنی اسرائیل چې کوم ستاسو په قید کې دي، د فرعون په قید کې دي، نو هغوی ماته واپس کوي. انی بېشک زه لکم ستاسو دپاره رسول، یو رسول یم، امین امانتدار. موسی علیه السلام راشي د الله د سایډ نه او یو معزز او یو امانتدار رسول دی، او فرعون ته وایي چې ستا په قبضه کې بني اسرائیل دی، د الله تعالی بندگان دي، زما قوم دی، هغه ته ماله اجازت راکه او هغوی زما سره پرېږده، هغوی آزاد کا. و الله تعلو، او دا چې تاسو مه کوئ سرکشي، الله د الله په مقابلې، انی بېشک زه آتیکم راغلی یم تاسو ته بسلطان، یو دلیل سره مبین ډېر واضحه. تعلو comes from Allah, and Allah means don't gang up against Allah، یعنی د الله په خلاف باندې مه ګینګ اپ کیږئ. دا د موسی علیه السلام الفاظ دي.
چې دا خو اولنۍ خبره ده چې بني اسرائیل ستاسو په قبضه کې دي، هغه واپس کړي، هغه آزاد کړي. دویمه خبره ده چې د الله په خلاف باندې سرکشي مه کوئ، د الله په خلاف باندې یو ګینګ مه جوړوئ. و انی او بېشک زه اوستو پناه اخلم بربي د خپل رب و ربکم او د ستاسو د رب ان د دې خبرې ترجمون چې تاسو به ما سنګسار کوئ، چې تاسو به ما په کاڼو باندې مړ کوئ. سنګسار مطلب دی هغه پورې کاڼي ایشتل څو پورې چې مړ شوي نه. جسٹ امیجن دا پکچر خپل ذهن کې راولي چې موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې دی او ټول دربار کې ملح منسټرز چیفز ناست دي د فرعون سره، او موسی علیه السلام زی او ورته وایي چې تا کم دعوه کې د خداوند دی هغه دروغ دي، هیڅ سچایي نشته، او زه راغلی یم، زه یو رسول یم، امین یم او رسول کریم یم، ما ته بني اسرائیل حواله کړه، خپله سرکشي پرېږده او د الله په مقابله کې مه ودرېږه. امیجن دا یو تنها موسی علیه السلام د خپل ورور هارون علیه السلام سره دی او په دربار پوره د منسټرز نه ډک دی، بالکل نو فیر او فل کانفیډنس سره. د هغوی د سایډ نه خو به ښه جواب نو راغلی. بیک سورس کې مونږ ویلي وو چې فرعون کم قسم تھریټس ورکړل او یو پینلټي په موسی علیه السلام باندې ولګوله چې ښه ته به اوس ما ته ودرېږې، ما ستا پرورش کړې دی. هغه آیتونه مونږ ویلي په سورې اعراف کې چې ما ستا پرورش کړې، ته به راځې اوس ما ته به ودرېږې. او د موسی علیه السلام په خلاف باندې پینلټي ورکړي چې دا سنګسار کوي. د دې آیت نه موږ ته پته لګي چې دا د موسی علیه السلام سزا وه چې فرعون ورته ورکړې وه چې ستا چې کم جرت ته وکړو او د دې صرف یو هی حل کېدی چې تا موږ سنګسار کړو. د هغې په جواب کې موسی علیه السلام ورته وایي چې زه ستاسو د دمکیانو نه یریږم، ما خپل حفاظت د الله په لاسو کې ورکړی دی، الله زما محافظ دی. و انی و بېشک زه اوستو پناه اخلم د ربي د خپل رب، ستاسو تھریټس نه زه نه یریږم، کم زما ربم دی د هغه زه پناه علم، د هغه په حفاظت کې زه یم چې کم زما ربم دی و ربکم او ستاسو ربم دی. هغه خپل د تھریټ په جواب کې ورته یو ریمایندر ورکړي چې زه چې د چا پناه علم هغه زما ربم دی او ستاسو ربم دی. ان د دې خبرې ترجمون چې تاسو ما سنګسار کوئ او د دې تھریټ نه زه ځان د الله په حفاظت کې ورکوم، څنګه چې ابراهیم علیه السلام باندې اور هیڅ اثر نو کړی، داسې ما ته هم ستاسو دا دھمکیان هیڅ هم نشي ویلی. و ان لم اور اگر نه، و ان اگر لم نه تؤمنو تاسو ایمان را نوړی لی په ما باندې، فاعتزلون نو ایټ لیست ما یوازې پرېږدئ. دومره خو کولی شئ که نه، که تاسو په ما باندې ایمان نه راوړئ just leave me alone. فاعتزلون means just leave me alone، ما یوازې پرېږدئ، تم الگ ہو جاؤ مجھ سے. پکار دی چې موسی علیه السلام ویلي و چې که تاسو په ما باندې ایمان نه راوړئ نو مه راوړئ، خو ما مړ کوئ ما، پکار خو دا وه. خو موسی علیه السلام ته دومره کانفیډنس دی او دومره توکل دی په الله باندې چې تاسو خو ما له لاس هم نشي راوړئ، الله زما داسې محافظ دی چې ستاسو جرت هم نه کېږي چې تاسو ما له نږدې راشي او ما ته څه نقصان رورسوئ، د هغې خو څه سوال نه پیدا کېږي. زما محافظ خو الله دی، د چا په پناه کې چې زه خپل ځان ورکم، زه خو د دې خبرې اړو فکر نه کوم چې په ما به څه وشي ستاسو د وجې، خو دونه وکئ چې فاعتزلون ما یوازې پرېږدئ، که ایمان نه راوړي مه راوړي، just leave me alone، just ما نه لرې شئ بیا. او فرعون نیشن خو موسی علیه السلام ته څه نشي ویلی، څه نقصان خو یې ورته نشو ورکولی، خو یو اټمپټ یې کړی و چې موسی علیه السلام ایگزیکیوټ کړي، د هغه په خلاف باندې پوره یو مافیا لګولې وه چې موسی علیه السلام په یو ځای نه ګرفتار کړي او پیش یې کړي موږ ته او دا موږ سنګسار کو. یو اټمپټ خو یې کړی و، د دې اټمپټ د وجې هی موسی علیه السلام ته پته وه چې تاسو د خپل رسول په خلاف باندې د موت یو د مرګ یو پلانینګ یو منصوبه جوړه کړه. دا منصوبه جوړول د ستاسو دپاره کافي ده، نور نقصان خو تاسو ما ته څه نشي را رسولی، خو دا منصوبه چې تاسو د الله د رسول په خلاف جوړه کړه نو دا منصوبه به تاسو ډوبئ. بیکاز د الله رسول ته څوک څه نشي ویلی، الله رسول از آلویز پروټیکټډ، حفاظت کیږي. نبی چې کوم دی نبی نو هغه مرډر شوي دي، دے هیو بین مرډرډ، د هغوی په خلاف د مرګ منصوبې جوړې شوي دي او هغه ښه پراپر طریقې سره کامیاب شوي هم دي. خو رسول په خلاف چې کلم د موت یو منصوبه جوړه شي نو الله تعالی هغه قوم هی ختم کی. رسولان آلویز پروټیکټډ. فدعا پس موسی علیه السلام دعا وکړي ربه خپل رب ته ان چې بېشک هؤلاء دا
قوم یو قوم دی مجرمون چې کوم مجرم دی. موسی علیہ السلام دا اونه وی چې الله دا مجرم قوم دی دوی له سزا ورکا پنش دیم نه. موسی علیہ السلام صرف دا ویل چې یا الله دا یو قوم دی چې کوم مجرم دی. الته فرشتي په سټاند بای باندې ودرېدلې دي بالکل ریډي ټو اٹیک. د موسی علیہ السلام صرف یو کمپلین کول الله ته، صرف یو فریاد کول، د رسول صرف یو فریاد کول خپل رب ته. خیری نه دی کړي چې الله ته ولا سزا ورکړي، صرف یو فریاد وکړو. د رسول فریاد چې کوم دی هغه د خپل قوم د خلاف بالکل کافی شي. فرشته دی ور اون سټاند بای. فاسری بس الله حکم وکي. دلته موسی علیہ السلام یو فریاد کو اور الته د الله طرف نه حکم رالو. فاسری پس ته وباسه به عبادی زما بندگان لیلن د شپې په یوې حصه کې. فاسری حکم رالو چې ته وباسه به عبادی زما بندگان لیلن ناٹ لیلتن پشپکې لیلن د شپې یو وړه شان حصه. د شپه هغه حصه چې کم کې ګارډز چې دی هغه داوی دهانه خواشي ټول خلق ودشي دا یو سپیسیفیک لک شان وخی په دې کې به لیلن ته اوزه انکم بشک تاسو به متبعون تاسو پیچا بکیږي. نبی علیہ السلام ته د هجرت لپاره حکم شوی چې ته به د شپې اوزه او موسی علیہ السلام ته د شپې حکم شوی. نبی علیہ السلام باندې شاته خلق ورپسې شوی، هی واز فالوډ او موسی علیہ السلام فالو شوی. نو یو قسم نه د نبی علیہ السلام یو برین پریپریشن کیږي چې څه ته اوري هغه تاسو سره مخکې را روان دي. موسی علیہ السلام ته د شپې حکم شوی، تا ته هم د شپې حکم کیږي. موسی علیہ السلام پسې شاته متبعون هی واز بینگ فالوډ تبه فالو کیږي. وترک اور تب پریگ دا البحر سمندر رحون سکون کے. رحون مطلب دے بالکل کلاو parted open. It comes from the word سکینن. سکینن means په سکون کې. موسی علیہ السلام ته الله تعالی یو معجزه ورکړې و چې خپل سټاف د موسی علیہ السلام چې کومه عصا وه لاټي نو د هغې یو سویچ آن و یو سویچ آف و. سویچ آن موسی علیہ السلام چې کله هغه عصا په اوبو کې وواله نو اوبو کې یوه لاره جوړه شوه نو دا سویچ آن و. بیا چې څو پورې موسی علیہ السلام دوباره د عصا په اوبو کې نه ووالې هغه پورې به اوبه نه بندېدې. خو چې کله به د الله طرف نه حکم راغلو چې اوس دا سټاف په اوبو کې دوباره ووه نو دا سویچ آف و اوبه بندې شوې. نو موسی علیہ السلام ته حکم وشو چې کله ته اوبه کلاو کې سټاف ته اوبو کې اووې په اوبو کې لاره جوړه شي نو ته به د خپل قوم سره اوبو نه تیر شي خو اوبه به واپس نه بندې. مکه به چې فرعون راشي او د اوبو منځ ته ورسي بیا به ته خپل عصا په اوبو کې اووې او اوبه به بندې شي، لاره به بندې شي. نو سویچ آن او سویچ آف. نو وترکې ته پریږده البحر سمندر رحون په سکون کې. یعنی ته چې کله اوبه کلاو کې نو او ته لاړ شې سمندر پار کې نو اوبه مه بندوه، هغه هم اکسې ولاړې پرېږده. چې کله هغوی د سمندر منځ کې ورسي نو بیا ته خپل عصا اووه په سمندر کې اوبه بندې کړه. انهم بېشک هغوی جندون یو لشکر دی مغرقون چې کم به غرق کیږي. کم څومره ترکو هغوی پرېښودي دي من جنات باغات و عیون او چشمې و زروع او کیتیا و مقام او محل کریم عمده. فرعون چې د کم لشکر سره را روان و دا څه عام لشکر نه و، دا ملیټري وه. دا ټول منسټرز او چیفز و، دا ټول هغه خلک و چې کم ډېر ویل آف و. کم ملکونه چې د آرمی والا چلی او ملیټري چلی هغه ملیټري ډېر ټاپ کلاس لایف سټایل وي. د هغوی کورونه اټس لایک آسم. پاکستان از ا هیوج اگزامپل. ټرکي چې د هغه هم په خپل ملیټري باندې چلیږي. مصر ایجپت دا هم په خپل ملیټري باندې چلیږي. د دوی چې کوم ملیټري کلاس دی د هغوی کورونه او د هغوی لایف سټایل هغه کریم، اټس نوبل، اټس امیزنگ. اور الله تعالی ورته وایي چې څومره تاسو خپل باغات او چشمې او کیتي او محل عمده محل تاسو پرېښودي دي او په دې اوبو کې تاسو ډوب شوئ.
ونعمتن او سامان راحت کانو چې ودوی فیها پاغه کې فاکهین عیش و عشرت زندگی به تاسو بسر کوله. فاکهین مطلب دی ټو سمایل اینڈ ریلیکس. یو نو ته ریلیکس میں او ته سمایل هم کې. اٹس ویری گڈ فیلنگ چې ته ریلیکس حساب ژوند کې څه ټینشن هم نشته and then you smile all the time. د دوی داسې ژوندو هغه دوی پرېښودو. کذالک همدغسې واورثناها مونږ وارثان کړل هغوی قوما د یو قوم آخرین چې کم نورو، مطلب اصل مالکان لاړل او د هغې نه پس نور خلک رالل هغوی ته دا هر څه پاتې شو. ها چې کم ده دا اوس د ټول آرام او عشرت طرف ته اشاره ده چې د دې هر څه وارثان مونږ یو بل قوم کو. فما it's a very harsh ayah in the Quran. This ayah that is harsh ayah there in the Quran. فما پس نخو بکت اجڑیدو علیہم السماء په دوی باندې اسمان والارض او نظمکا. د دوی په ډوبېدو باندې د دوی په موت باندې نه اسمان اجړل او نه ځمکې اجړل. علما په دې باندې یو کامنټ کوي and they say چې کله رایچس خلک وفات شي د دنیا نه لاړ شي تقوادار پرهیزګار خلک نو په هغوی باندې اسمان او ځمکه جاړي. سبحان الله. بیکاز د دې آیت اپوزیټ بیا سوچ شوی دی که نه چې الله تعالی ووایي چې د دوی په موت باندې اسمانونه او ځمکې ونه جړل. مطلب څه چې کله رایچس نیک خلک وفات شي د هغوی په وفات باندې اسمانونه او ځمکې جاړي. سبحان الله. سو بیوټیفل. وما کانو اور نو دوی منظرین چې دوی ته به مهلت ورکړی شوی. their time was done. د دوی ټایم ختم و. دوی ته الله تعالی چانسز اوور چانس ورکړی. دوی خپل ټول چانسز یوز کړي. په هر یو موقع باندې دوی نافرمانی کړې وه. یو مهلت او یو ډیډ لاین و هغه ختم شو and that's it. الله تعالی دې موږ له په قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي او د قرآن سره ډېر زیات مینه محبت راکړي او اټاچمنٹ راکړي. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.